الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. زما دبي ورسکتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبا نن ستاسو سره د سورة الاخلاص متعلق د هغې فضیلت ذکر کومه، ځکه دا یو ډېر بهترین صورت دی قرآن مجید کې. اگر چې د الفاظو په لحاظ سره ډېر مختصر دی، خو په دې کې د الله رب العالمین توحید او د الله رب العالمین وحدانیت بیان شوی دی. د دې پورې به زه تاسو ته یو واقعه هم ذکر کومه چې د یو صحابي دپاره د جناب محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړله چې دا جنتي دی. څه په وجه باندې هغه وجه به ذکر کړو. حدیث کې راځي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د هغه نه روایت دی، وایي د جناب محمد صلی الله علیه وسلم سره ومه. جناب محمد صلی الله علیه وسلم یو کس به چېرته د سورة الاخلاص تلاوت کولو، قل هو الله احد الله الصمد، د دې تلاوت به یې کولو. جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته د آواز واورېدو. په دې ټیم کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل وجبت. دا صحابي فرمایي، حضرت ابي هريره فرمایي، وایي ما وفرمایل یا رسول الله، وایي دا وجبت څه شي؟ مطلب دا چې وجبت څه معنی ده؟ تاسو دا وجبت لفظ وایو، تاسو دا تلاوت واورېدو، وجبت هم ویلو. جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایلو وایي دې کس سورة الاخلاص ولوستله، د دې دپاره په دې باندې جنت واجب شو. مطلب دا چې د سورة الاخلاص څومره فضیلت دی او موږ د دې نه غافله یو چې دې سورة الاخلاص ولوسته او الله تعالی د دې لپاره جنت څه کو دا واجب کو. وایي دا صحابي فرمایي، حضرت ابي هريره رضی الله د هغه نه فرمایي د غرمه ټیم به وایي ما خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چېرته روټۍ ته روان وم، خو ما دا خبره ګڼله چې یاره ما چې د صحابي له ورشم او دا خوشخبري ورته واورم، خو بیا مې ویل چې یاره زه خو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم سره د روټۍ دپاره روان یم او دا هم زما لپاره یو لوی د سعادت خبره ده چې زه جناب محمد صلی الله علیه وسلم سره خوراک وکړم. ځکه دا به هغوی یو قسم لوی د ځان دپاره د سعادت خبره ګڼله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا وشي، د هغه سره خوراک وشي، د هغه سره ناسته وشي، د هغوی د سعادت دپاره دا د ځان دپاره یو لوی سعادت ګڼلو. وایي بیا مې ویل چې زه وروسته به روټۍ به وخورم او د هغه نه به وروسته صحابي ته به بیا دا خبره وکړم. وایي چې کله ما روټۍ وخوړله د جناب محمد صلی الله علیه وسلم سره، نو د دې نه وروسته صحابي ما بیا وکتو، زه رالم خو صحابي نه وتلی و. نو د دې حدیث ته دا خبر راووتله چې ګوره دغه صحابي د سورة الاخلاص په وجه باندې الله رب العالمین د دې لپاره جنت څه کو دا واجب کو. نو پکار چې موږ هم د سورة الاخلاص متعلق و د دې ورد هم شروع کړو، کم از کم چې په ورځ کې 100 کرته 10 کرته 3 کرته حدیث کې راځي چې یو بنده دا 3 کرته ولولي نو لکه قرآن مجید ختم یې چې وکړو، که یو کرته ولولي نو داسې شوه لکه تا چې 10 سپارې تلاوت کړی. نو پکار چې موږ په دې باندې څه وکړو، عمل وکړو. دا ویډیو په خپله په دې باندې عمل وکړئ، د نور مقوم ملګرو سره څه کوئ دا شیر کوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.